अस्सलामुअलैकुम। नवी वीडियो सरा तासो हलकले वयो په ملدان کې ډیره زیاته افسوسناک واقعه را مخې ته شوې ده چې عباس میشا زلمیرا پر خپل خور او خپل خزا ډیره بېدلدۍ سره قتل کوي. په څه وجه یې قتل کوي؟ د خور او ښځې سګون عباس داسې ولې مجبوره شو چې خپل خور یې قتل کړه او خپل ښځه یې قتل کړه؟ دوستانو کوشش تاسو د عباس د خبرو نه ځان خبرول غواړئ کوڅه پورې چې زموږ د چینل مخه نوي سبسکرایب کړئ خو موږ زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ ته نشان څخه مخه ووهئ چې زموږ خلیوال نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي. دوستانو په ملدان کې ډیره زیاته افسوسناکه واقعه را مخې ته شوې ده چې عباس شاه زلمی راپاسي خپله ښځه او خپله خور ډیره بېدلدۍ سره قتل کوي. ښځه او خور یې څه ګناه وه؟ نه توره ګناه نه سپینه ګناه، خالي او معمولي خبرې په وجه باندې خپله ښځه او خپله خور ډېر بېدلدۍ سره قتل کوي. دوستانو د عباس مور د شوګر بیماره وه. د عباس مور د ښځې او د خور نه اعتنا چې وغوښتله نو په دې باندې ښځه او خور په جګړه شو. خور یې ویلې چې ماتې نه دي ویلې او ویندار یې ویلې چې ماتې نه دي ویلې. خو چې کله دوی دواړه په جګړه شو عباس ته ډېره زیاته غوسه ورغله. عباس ورته وویلې چې تاسو دواړو کې خو اوس هر یو چې پخوئ چې پخه کوي. دغه دواړو له ډېره زیاته غوسه ورغله او خوږه چې مور له یې پخه کړه. چې کله یې مور خوږه چې وڅښله نو د هغې شوګر وختو او د هسپتال ته یې بوتله. چې کله یې هسپتال ته بوتله مور یې په هسپتال کې ډېره په بد حال باندې پرته وه. عباس کور ته راغو او دوی ته یې وویلې که زما مور باندې چلته څه چلو شو زه به تاسو دواړو سره ګورم. دوی په دې خبره باندې ډېر زیات ویرېدل، ډېر زیات یې وژړل او دغه جګړه نه پسې بیا د غنمو ګوړې راواغېستې او خودکشي یې وکړله. دوستانو چې کله یې خودکشي وکړله نو بیا کارتونه په عباس باندې راوغوښتل او عباس پولیسو ګرفتار کو. عباس پولیسو ته ټول حقیقت ښکاره کو. ورته ویلې چې ما خو ورته نه ویلي چې تاسو د غنمو ګوړې وخورئ، ما خو ورته خالي دومره ویلې چې زه به تاسو سره ګورم خو زما په مور باندې څه چلو شو ځکه چې تاسو زما د مور خیال نه ساتو. زما د مور خیال نه ساتلو په وجه باندې ما ډېره زیاته غوسه راغله او په غوسه کې ما داسې خبرې وکړلې. خو ما ته څه پته وه چې زما داسې خبرو په وجه باندې به هغوی خودکشي کوي او خپل ځان به په خپلو لاسو باندې ډېر بېدلدۍ سره قتل کوي. عباس ډېر زیات په ژړا شو. ویلې چې دې کې خو زما څه غلطي نه وه خو زه بیا هم پولیسو ګرفتار کړی یم. دا وه زموږ نننۍ ویډیو. خو زموږ دا ویډیو هم خوښه شوي وي زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ ته نشان څخه مخه ووهئ چې زموږ خلیوال نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي. والسلام.